نو په غزوه خندق کې ابو سفیان د 10,000 لښکر سره مدینه منورې ته راورسېد، د 10,000 لښکر سره، او د مسلمانانو تعداد 3,000 و. دوی رالو د احد په مقام کې پړاو واچو ابو سفیان، 10,000 کسان یې هلته کېنول، 3,000 یې را روان کړو تاسو راځئ، 3,000 یې د خندق خواله راوستو، د خندق خواله 2,000 کسان دغه په خوا کې پاتې شو، د احد په خوا کې پاتې شو. چې کله دوی هلته راورسېدل بس د دې طرفه به مسلمانانو غشي ویشتل، د هغې طرفه به کافرو غشي ویشتل، مستقل جنګ نه کېده ځکه چې په خندق باندې راوړېدی نه شو. د خندق والا چې راورسېده که نه وی والله دا طریقه خو په عربو کې تر اوسه پورې چا نه ده کړې، پیغمبر چې کومه طریقه وکړه دا داسې چل کړی، موږ ته خو یې لاره بنده کړې ده، په عربو کې خو لا دا چل تر ننه پورې چا نه و کړی، هغې خو نه خبر چې موږ ته کان د خندق کنستلی شوی دی، وي دا داسې چل کړی دی. هلته یې خبر ولېږه دغې 2,000 کسانو ته، وي مخکې مه راځئ لاره مدینې ته نشته دی، لاره بنده کړې ده. دوی په دغې ځای کې کېناستل، په دوی کې یو کافر و او دا د مکې د قریشو لوی بدماش و، د ده نوم عمر ابن عبدود، دا د مکې د قریشو یو بدماش و عمر ابن عبدود. بیا د خندق په دې غاړه ګرځېدو را ګرځېدو چې یو تنګ ځای پکې ومونته د په هغې راواختېد، اسې پې م راواړه، چې راواختېدو چغه یې وواله وی هل من مبارز. اوس په مسلمانانو کې داسې څوک شته چې ما ته مخې ته راوځي؟ هل من مبارز څوک در پکې شته دی؟ علي رضی الله تعالی عنه مخې ته ورغی، د تیکې نه تور اسې او کړس یې ورکړو، وی زه موجود یم. د عمر بن عبدود ورته ته څوک یې؟ وی زه علي یم که نه، زه علي یم. وی لرې شه مړه ته وړوکې، ته زما د مقابلې نه یې، خو ځان ته یې لوی بدماش وي، لوی پهلوان یې ځان ته عمر بن عبدود. نو علي رضی الله تعالی ته وایي لرې شه، ته ماشوم یې، ته وړوکې، ته زما د مقابلې نه یې، زما د مقابلې سړی ما ته روباسه، زه ستا سره جنګ نه کوم. علي رضی الله تعالی عنه پیغور ورکړو، وی ستا دپاره دا وړوکی کافي دی، اول ته ما سره وجنګېږه، نور پرېږدوه. چې دا پیغور یې ورکړه، عمر بن عبدود د اس نه راټوف کړو، چې د اس نه راټوف کړو او رامنډه کړه، علي رضی الله تعالی عنه ګزار وکړو، او چې څنګه ګزار وکړو د علي رضی الله تعالی عنه دا تندی مبارک زخمی شو، چې زخمی شو او چې علي رضی الله تعالی عنه توره وچوله، سر یې ته هغلته وکړو، سر یې ته لرې کړو، عمر بن عبدود یې مردار کړو، ځکه هغه ته خو نبي علیه السلام اسد الله ویلی که نه، شیر خدا د الله تبارک وتعالی شیر. نو چې شیر خدا لقب چاته میلو شي نو بیا د نبي علیه السلام د خولې خبره نه غلطېږي. هغه لوی پهلوان او لوی بدماش او ډېر تجربه کار و د جنګونو کې، خو چې علي رضی الله تعالی څنګه توره وچوله سر یې ته والی و، عمر بن عبدود یې مردار کړو. په دې کې یو بل کافر و، هغه د هغې طرفه چغه وواله او اسې په منډه کړو، د نبي علیه السلام په حملې باندې را روان او چې په منډه راغی دومره جذبه کې و چې خندق ته یې نه کتلی، زما د اس په د خندق نه ټوپ کړي، د اس سر ښکته په خندق کې ولګېده، اس یې مردار شو، بیا مردار شو. هغې طرف نه بیا د مکې چې کوم کفارو نبي علیه السلام ته ویل چې ته څومره دیت غواړې هغه درله مونږ درکړو، خو مونږ ته د جوسه را واپس کا، دا کوم چې په خندق کې دننه مردار شو ورتاو شو ته دې مونږ ته واپس کړه، څومره دیت چې ته غواړې هغه درله مونږ درکړو. نبي علیه السلام وفرمایل وی دی مردار دی، د دیت هم مردار دی، وایسئ هسې مونږ د دیت نه اخلو، دا مردار دی، د دیت هم مردار دی، مونږ په ده باندې څه کوو، وایسئ. په دې طریقه باندې هغه جنگ کېدو، گزارونه کېدو، 3 تنه د کفارو نه مردار شو، 6 تنه د مسلمانانو نه شهیدان شو. په دې کې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هم زخمی شو او د هغه د ډېره وینه د هغه نه بهېدله، د رګ نه ډېره وینه بهېدله، رګ یې لګېدله او ډېره وینه ترې بهېده. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دعا وغوښته، وی الله کو د مکې د کفارو د نبي علیه السلام سره نور جنګونه پاتې که نه نو ما مه شهید کوه، الله تر هغې پورې ما مه شهید کوه تر څو چې ما دا کفار په خپل لاس باندې مردار کړي نه دي، ځکه دوی زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړو، او که نه چېرته وروسته بله غذا نه وي الله ماله بیا مرګ د شهادت په دې کې را نصیب کړه، د دې زخم نه ماله شهادت راکړه، دا دعا یې وغوښته. نبي علیه السلام ډېر سخت پریشانه دی، چېرې یو تن راواختېدو په خندق باندې، دویم تن راواختېدو، هسې نه چې ورو چېرته ځان له طریقه جوړه کړي، په مسلمانانو پسې دې خوا راوانه وړي، 10,000 کسان دي، دې خوا موږ 3,000 کسان یو، تش لاس یو، څه به کېږي، زما د صحابه کرامو به څه کېږي بیا. نبي علیه السلام ډېر سخت پریشانه دی. نبي علیه السلام حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل حذیفه ته ورشه د دوی په حساب باندې ځان پوه کړه چې د دوی څه حالت دی، د دوی حالت سره ته ځان پوه کړه. نو حذیفه رضی الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایل الله پاک پیغمبر خو ما پیژنې د مکې خلک دی، هغې به ما وپېژني. نبی علیه السلام ورته وفرمایل الله به تا پناه کوي، پټۍ به وي، الله به تا پټوي.
حذیفه رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله لاړم په خیمو کې دننه ګرځېدم سړو به راته کتل د چا نظر به راباندې کار نه کوم هر سړي د مخ له ورتلم چا پېژندلم نه الله ترې پټ کوم وی حتی تر دې پورې چې ابو سفیان په دې ټیم کې کافر او وروسته مسلمان شوی دی وی ابو سفیان را له مخې له راغی وی اراده مې وکړه چې سر ته وومه اراده مې وکړه توره مې لاس مې په تورې ته ما چې سر ته وم خو د نبي اسلام خبره راياده شو چې حذیفه سکای به نه صرف خبر واخله ما چې خمو کړه خو زه نبي اسلام منه کړم نو سبا نه کوم نو وسمه ورته ونی واپس رالم نبی عليه الصلاه والسلام را تاسو کو حذیفه څنګه چل دی ما ورته چې الله پاک پیغمبره سو کوئی زو سو کوئی پاتې کیږي سو کوئی زو سو کوئی پاتې کیږي سو کوئی راغلی دومره ورځ هتیری کړی شو نبی عليه السلام په خبره سره شو خوشاله شو خو یو غم ورته بل خبره ورسید نبی رسول الله ته غم په دې خبره ډیر زیات ورسید کنه چې ابو سفیان څنګه راغی دغه ځای ته راورسېدو نحوی ابن اخطب ته وی تا خو چې زمونږ ملګري بنو قریظه چې کوم په مدینه منوره کې پاتې کېږي هغه هم زمونږ ملګرتیا کوي ورشه هغه ملګري دې اوس روباسه کنه چې موږ په د بار نه حمله وکړو مدینه منوره کې په دن هغې حمله وکړي نحوی ابن اخطب روان شو په هغې بنو قریظه ورپسې نو د هغوی چې کوم مشر کعب ابن اسد د بنو قریظه چې کوم سردار و هغه چې نحوی ابن اخطب ولیدو که نه نو د کلا دروازه یې بنده کړه نو دو ورته دروازه ټکوله دننه ورته هغه آواز وکړو وی الله دې برباد کا ته بیا څه مصیبت له ما پسې راغلی یې دو ورته وی زمونږ ملګرتیا وکړه وی نه ما د نبي علیه السلام سره د جنګبندۍ معاهده کړې زه دا نشم ماتولی او ما سره نبي علیه السلام تر ننه پورې خیانت نه دی کړی زه څنګه خیانت وکړم د کعب ابن اسد ته د حوی ابن اخطب ته دروازه لږه کولاو که چې ستا سره څو خبرې وکړم بهرحال ده ورته دروازه کولاو کړه د حوی ابن اخطب په خبرو کې راوست دومره راوستو چې کعب ابن اسد هغه خپله معاهده ماته کړه موږ ټول عرب یو شوي یو مسلمانان ختمو تاسو را سره ملګري شئ نو ستاسو به هم نوم وشي خو تاسو را سره ملګرتیا نه کوئ مسلمانان راسې ختمېږي نو تاسو په سپینه ډاګه پاتې شه بیا نو کعب ابن اسد په دې خبرو کې راوستو نبي علیه الصلاه والسلام له خبر راغی بنو قریظه معاهده ماته کړه نبی رسول په دې ډېر سخت خفه شو چې بار نغي حمله کوي په مدینه منوره کې سره ډېر معاهده ماته کړه چې دا بس چل کېږي نبی علیه الصلاه والسلام درې صحابه کرام ولېږل تاسو لاړ شئ د بنو قریظه نه معلومات وکړئ چې تاسو رښتیا معاهده ماته کړې ده درې صحابه کرام یې ولېږل سعد بن معاذ سعد بن عباده او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا درې واړه ولېږل تاسو معلومات وکړئ دوی چې لاړو کعب بن اسد سره میلو شو ګړه بړه وکړه سلام کلام وشو کعب بن اسد ورته ته څه راغلی تاسو سره راغلی څه چل دی هغه ورته خبر شي چې تا د نبی علیه الصلاه والسلام سره معاهده ماته کړې د جنګ بندي ستا معاهده د نبی علیه السلام سره کومه معاهده د څه شي معاهده ما خو سره شي معاهده نه ده کړې بالکل انکار شو ما خو سره شي معاهده نه ده دشمنان مې مخکې مې اوس مې او زه خپل ملګرو ما ستا سره زما څه شي وعده ده او صحابه کرام پوه شو چې د رښتیا وعده ماته کړې ده نبی علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل چې تاسو راشه ښکاره خبره ماته نه کوئ ځکه چې صحابه کرام په یاره نشي ما ته په اشاره کې خبره وکړئ چې هغې رالو هغې داسې اشاره وکړه چې نبي علیه الصلاه والسلام پوه شو چې او دوی معاهده ماته کړې ده نبي علیه السلام صحابه کرام کېنولو وایي ستاسو سره زه یو مشوره کوم زما رای دا ده نبي علیه السلام وفرمایل چې د دوی سره یوه قبیله د بنو عطفان بدماشان چې کوم دي بنو عطفان دا دوی ځان سره په کجورو ملګري کړي دي او راوستي دي نو زه پسې پیغام لېږم چې موږ به د مدینې منورې د کجورو درېیمه حصه تاسو له درکوو واپس شئ د دوی نه واپس شئ نو ابو سفیان به د دې خبرې سره کمزوری شي سعد بن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو د الله پاکه پیغمبره دا کومه خبره چې تا وکړه چې بنو عطفان له د مدینې منورې د کجورو درېیمه حصه ورکوو دا د الله تبارک وتعالی د طرفه حکم دی که ستا هسې یوه رای ده خو د الله د طرفه حکم وي بس بیا موږ منلې ده بیا پکې موږ هېڅ خبره نه کوو خو که د الله د طرفه حکم نه وي ستا رای نو بیا پکې موږ خپله رای پیش کولی شو نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایي د الله د طرفه حکم نه دی زما یوه رای ده چې ومې کړه وی د الله پاک پیغمبر دا رای ته زموږ د پاره وای کنه نور څه حکمت پکې نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه تاسو د پاره وامه ځکه چې تاسو یو څو تنه یو غلظ در راخکر دی چې په تاسو باندې راشي زه خپل صحابه باندې تکلیف نشم برداشت کولای نظام د مدینه منورې دا کجوري بول ورکو چې دی واپس شي سعد بن معاذ رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبر به زما رای ووره یمن کافرو مشرکانو زمونږ سرونه په بوتانو ته ټیټېدل دې کفارو تر ننه پورې زمونږ نه یوه کجوره نه ده وړې یوه کجوره چې زه کافر وم نو بنو عطفان زمونږ کجوره سکلې هم نه ده نن زه مسلمان شوم او زه به خپلې کجورې رالم بنو عطفان له به ورکومه د الله پاک پیغمبر داسې نشي کېدی یا به شهادت دلته کو او یا به غازیان جوړېږو بس سعد بن معاذ دا فیصله وکړه د الله پاک پیغمبره یا به زمونږ په دې ځای کې شهادت یو یا به غازیان یو خو دوی کفارو له موږ د مدینې منورې کجوري نه ورکو نبی اسلام دا خبره وه د ډېر زیات خوشحاله شو د هغې جذبې ته یې چې وکتل ما خو ستاسو د وجې نه دا فیصله کړې وه